د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که نه وی څلور خبرې په ځان لازم کې چې څوک نیکي کوي د هغه اعانت او ملګرتیا کوي. یو کس دی هغه د نیکۍ یو کار شروع نو ته ورسره اعانت او امداد کوه. د نیکۍ کار صرف جومات او مدرسه جوړول نه دي. مثال په طور ستا په کور کې رور دی پلار دی هغه وایي چې ورکه زه مانځله پاسم مونځ کومه ته ورته زر لوټه ډکه کړه ته ورته زر موسله خوره کړه بس ستا ثواب وشو د هغه مونځ شو ستا هم پکې ثواب وشو. یو کس دی عالم دی هغه وایي زه مدرسه جوړم د خپل وس مطابق ورسره تعاون وکړه. جومات جوړوم د خپل وس مطابق تعاون وکړه. د قرآن درس کوم ته ورسره د خپل وس مطابق تعاون وکړه. او تعاون ګورې صرف پیسو ته نه ویلې کېږي پیسو ته صرف نه ویلې کېږي د تعاون نه مراد جګنې پیسې دي نه د لاس او خپو امداد د دل دماغ امداد په زړه کې هغه ښه وګڼه چېرې دا خو یو ښه کار دی جومات جوړوي دا خو یو ښه کار دی د قرآن درس کوي دا خو یو ښه کار دی مدرسه جوړیږي دا خو ښه خبره ده. د هغه حوصله افزایي وکړه حوصله شکني مه کوه. ستا خپل بچی دی خپل پلار دی رور دی خاوند دی ښځه دی ده خور دی ده او هغه د نیکۍ یو کار کوي د هغه حوصله شکني مه کوه حوصله افزایي یې وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د نیکۍ کوونکي اعانت وکړه. او دویم د بدۍ کوونکي دپاره مغفرت وغواړه. نبی علیہ السلام فرمایي نفرت ترې مه کوه. یو سړی دی په غلطۍ ولید او په ګناه دی ولید او داسې دي لرکه مړه دا خو ګناهګار دی او دا خو شراب خور دی او دا خو داسې دی او بې نمازه دی نه. پیغمبر علیه السلام وی دعا ورته وکړه چې اوهو دا م زما ګاونډی دی دا مې د تره زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مې رور دی دا مې خور ده دا مې بیبي ده دا مې خاوند دی دی په دې ګناه کې اخته دی یا الله ده ته هدایت وکړي. دعا ورته وکړه یا الله دا شته ګناه ورته معاف کړي دله د توبې توفیق ورکړي. او دغه رنګې پیغمبر علیه السلام فرمایي بدنصیبه ته دعا کول دا په ځان لازم که. څوک بدنصیبه دی ګیر دی پریشانه دی هغه ته دعاګانې کوه. څوک چې بل ته دعاګانې کوي الله به د ده مسلې حل کړي. مونږ خو خوشحالېږو که نه چې د تره زوی هم پریشان وي مونږ خوشحالېږو رور هم پریشان وي مونږ خوشحالېږو مونږ وایي دقسې ښه دی نه. د خدای پیغمبر ښکلی معاشرت مونږ او تاسو سره راکړی دی. معاشرت وګوره د خدای پیغمبر وي دغه بدنصیبه پریشان حالته دعا وکړه. او دغه رنګې څلورم کار پیغمبر علیه السلام فرمایي په ځان باندې لازم کا هغه څه دي د توبه ایستونکي سره محبت وکړه. چې چا د ګناه نه توبه وباسله ته خوشحاله شه چې ګوره دې سړي خو پرون دا کار کو او شکر الحمدلله اوس نیکمله شو اوس ډېر ښه سړی شو. زما دی لور زما دی خور زما د تره زوی د ماما زوی ده خو به مخکې بلکل مونځ نه کو شکر الحمدلله اوس پې الله رحم وکړو مونځ ګزاره شو. دی خو به ټولو ورځ ټي وي ته ناست اوس خو شکر الحمدلله ترجمې له راځي قرآن ته ناست دي. اوس شکر د مدرسه کې داخله واغسته علم زده کوي تهجد کوي هغه پروني ګناهونه وله مه یادوه ښه مونږ خو پیغورونه کوو بیا تخته مړه پرېږدوه ټول عمر د غلاګانې وکړې اوس راځئ تهجدو ته کښېنې نه 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 ټول عمر د شراب وڅښلو اوس راځئ چې کوم دی نو عمرې له روانې نه 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 چې هغه یو نیک عمل کوي او د ګناه نه توبه وباسله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حسن معاشرت مونږ ته ښیي ښکلې اخلاق او طریقه راته ښیي. ته په ځان دا لازم کا چې د دغه توبه ایستونکي کس سره محبت وکړه د نه نفرت مه کوه ده ته زړه ګناهونه او پیغورونه مه ورکوه بلکې د ده سره محبت وکړه خوشحاله شه په ده باندې چې شکر دی ده خو اوس د هغه ګناهونو نه توبه وباسلې ده فلانې فلانې ګناه به یې کوله الله پرې رحم وکړه اوس ډېر نیک عمله شو.